السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم کامران خټک. نوښار نه به څه خبرونه تاسو سره شیر کوو. د نوښار سیاست او د نوښار غټه مسله د قاضي میډیکل کمپلیکس، قاضی حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوښار کې برطرف شوي ملازمین د هغوی احتجاج هغه به دستور جاری دی. نن دې کې شدت راغلی دی. د ډین چې کوم دفتر دی نو د هغه دفتر گھیراؤ شوی دی، نعرے بازی شوی ده، او په دې خبر کې د ملازمینو دپاره د خوشحالۍ خبر دی. دا د خوشحالۍ خبر به درته لږ غوندې لیټ اورو. د عوامی نیشنل پارټۍ چې کوم امیدوار تحصیل جهانگیري نه د عوامی نیشنل پارټۍ امیدوار د هغه سکندر خان انتخابي کمپین هغې کې تیزی ده او د آواز به چک کمه چې د آواز د خلقو پروګرامان ډیر شوي دي. مونږ نن د که ووایو نو د نوښار پوره د هغې مونږ ویزټ کړی دی او سهار 10 بجې مونږ چراټ کې وو، خټکنامې ته تللي وو او دغه د پبو تارو جبه اکبرپور علاقه پیاج زاخیل نوښار رسالپور جهانگیرې زیارت کاکا صاحب او تنگی خټک د جهانگیري خبرونه هم دي را سره، د پبو حوالې سره خبرونه دي او د نوښار د تحصیل. نو موږ ناست یو په نوښار کې. د نوښار تحصیل کې انتخابي سرګرمیانې ګهماګهمي زور و شور دا جاری دی. جهانگیرې چې په هغې باندې هم ډېر فوکس دی، هلته ایم پی اے ادریس خان د هغه رور ولاړ دی. مقابله کې د پیپل پارټۍ امیدوار ملک جمشید او د دې نه مضبوط امیدوار هغه سکندر خان. هغه نظامپور علاقې نن پوره یو دوره کړې ده، هلته کیسه څه شوي دي هغه به تاسو سره شیر کوو. دغسې د نوښار تحصیل نه د پی ټي آی امیدوار اسحاق خان خټک، مانکی شریف معراجې شیخ کاکا صاحب تنگی خټک دغه علاقې کتلي ډور ټو ډور مهم کې جلسې شوي دي. هغه جلسه به تاسو سره شیر کوو. د جمعیت علماء اسلام د نوښار نه چې کوم امیدوار دی مفتی حاکم علي، د هغه ډور ټو ډور کمپین هغه جاري و. نوشہرہ کلا کې نن ورځ تېره کړې ده، خپل یو تحریک شروع کړی دی او لویه پیمانه باندې رابطه مهم د هغه جاري دی. عبدالحق د مسلم لیگ نون امیدوار ډېر تیزۍ سره خپل کمپین جاری ساتلی دی. دغسې میا بابر شاه د عوامی نیشنل پارټۍ امیدوار د هغې ډور ټو ډور کمپین مهم. د پیپل پارټۍ امیدوار احد خان خټک د هغې ډور ټو ډور کمپین مهم او پبو نه د عوامی نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک، د پی ټي آی امیدوار اشفاق خان او دغسې د مسلم لیگ نون جان محمد، د جمعیت علماء اسلام قاری اختر منیر. دا هغه نومونه دي چې تیزۍ سره په انتخابي کمپین کې د جماعت اسلامي حاجي بشیر په کمپین کې روان دي او خپل مهمې هغه جاري ساتلی دی. زه به راتاویږم خپل ملګري کامران خټک ته. کامران، نن که تاسو خبرونه کوم اهم خبرونه وي ورسره شیر کوئ، د ټولو نه لومبی خبر به څه شیر کوئ، بیا به سیاسي تجزیه کوو. تفهیم بھائی، پہلا خبر خو څنګه نن درې مریض ده قاضي میډیکل کمپلیکس برطرف ملازمینو معامله چې دا سنگین شکل اختیار کړي ده. موږ به خپل ویورس پهله هغې نه پوره تفصیلات نه پوه کړو چې نن پکې څه کارګزاري پکې وشوه. نن څومره کم برطرف ملازمین دي قاضي میډیکل کمپلیکس سره چې کم میډیکل کالج دی هغې نه کم
ملازمان فارغ کړي دي. دا یو بورډ فیصله کړي وه، هغوی په نظر کې دا انلیګل و، د اپاینټمنټ چې شوی و دا قواعد مطابق نه و شوی، دا هغوی فارغ کړي وو. چې نن دی کم ملازمین دي فارغ شوي ملازمینو، برطرف ملازمینو، نن سنگین احتجاج کې شدت راغلی دی. او ډین چې کم دی ډاکټر زاهد، هغه آفس هغه گھیراؤ کړي ده، والته بار نعرے بازی هم کړي ده. په دې دوران کې به سیاسي کم زغما دي، رکن صوبائی اسمبلی اختیار ولی خان هغه هم را رسېدو، او جمعیت علماء اسلام مفتی حاکم علی حقانی دی عام را رسېدو، عوامی نیشنل پارٹی مقامی رہنما د میاں وجاہت شاه عام را رسېدو. او د سیاسی زغما چې هغوی ډایرکټر هاسپټل ډاکټر ارشد خان سره ملاقات وکړو. داسې ایم پی ای چې دی اختیار ولی خان مشتهل کم برطرف ملازمینو هغه احتجاج ته رالو، هغوی سره خبرې اترې وکړو، هغوی ته یقینداني ورکړه چې تاسو معامله چې ده هغې باندې ما نوټس اخیستی او زه به اسمبلۍ راتلونکي کوم اجلاس دی په هغې کې به زه دا معامله سرفیره زده کېدم، په دې به زه پوینټ آف آرډر باندې دا معامله اوچتوم. او هاسپټل ډایرکټر چې دی هغوی سره کم سیاسي امیدواران دي ملاقاتونه وکړو او خپل تحفظاتو اظهار یې ورته وکړو، خفګان یې محسوس کړو چې کوم ملازمان ویستي دي. بل طرف ته ښه خبر تفهیم موږ خپل وی ورته ویو چې پرویزخټک چې د وفاقي وزیر دفاع دی او نوښار ټولو محکمو ته هغې هدایت ورکوي. هغه طرف نه دا خبر راغلی چې پرویز خان دی په دې باندې سخت برهمۍ اظهار کړی، یا کوم ملازمان ویستي شوي دي او متعلقه هسپتال کم بورډ دی او ډایرکټر هاسپټل دی دوی ته سختۍ سره هدایت ورکړی چې کم طریقې سره چې تاسو ویستي همغه قانوني طریقې تاسو پهلو تلاش کړئ، او همغه قانوني پهلو په رڼا کې دغه برطرف ملازمان چې دي دا تاسو بحال کړئ. پرویز خان دا زیاته کړه چې کم برطرف ملازمین دي د کورونو د چولي چې دي دا بندن نه دي پکار، تاسو خپل لیګل کم کاروایی دا پوره کوي، دغه ملازمان چې دا بحال کړي. دا کم برطرف ملازمان دی هغوی دپاره دا یو خوشحالي خبر دی، خوشحالۍ خبر تاسو سره مو شیر کولو. همغه درځنونو خلک دي چې چا کور کې دې نه پریشاني جوړه شوي، هغوی دپاره یو ښه خبر دی چې وفاقي وزیر دفاع حکومتي حلقو په دې گھیراؤ تحریک او احتجاج په دې باندې تنقید هم کړی دی چې ته غلط رخ ورکېږي. بالکل طریقې انصاف کوم حلقې دي هغوی دا ویلي چې دا خو یو ډپارټمنټل کاروایی وه، بورډ وکړه، هغوی بورډ په نظر کې په دې یعنې دا کم برتي شوي کم ملازمین دي دی انلیګل برتي شوي، قواعد نه هټ کر دی برتي شوي، لکه دفتر روزګار کم درکار سرټیفکیټ و دی سره نو، هغې سینیارټي لیسټ نو، ټیسټ انټرویو کال شوي نه وه، اخبار کې ایډورټایز شوي نو. دا بورډ دی جایزه اخیستې هغوی از خود بورډ کله چې ایم ټي آی هسپتالونه جوړ دي ایم ټي آی نافذ کړی دی قاضی میډیکل کمپلیکس کې، نو هغې نه بعد بورډ چې دی هسپتال کم انتظامیہ دا خپل خود مختاره شوي ده، نو منسټر نه تپوس کوي، نو صوبایي حکومت نه تپوس کوي، هغوی خپلې فیصلې کوي چې عوام ملازمین ورته منمانیان یي، هغوی ورته خپل قواعد دي چې موږ رولز دي، هغوی خپل رولز مطابق دا اقدامات کړي دي. هغوی ځان قانوني بند ځان ته وهي چې سبا څه مسلې ني مشکلات ني دي ملازمینو ته او موږ ته بالکل. هغوی طریقې انصاف دا وایي چې کوم ملازمان سیاسي جماعتونو هغوی دې نه پوینټ سکورینګ کوي، دا دې نه غلطه فایده حاصلوي. دې وجې پرویز خان په دې کې فوري مداخلت وکړو، هدایت جاری کړو بورډ ته انتظامیہ ته، دا د قانون مطابق چې لیګل قانون مطابق تاسو چې کوم دي هغه کاروایی وکړو، دغه ملازمان چې کوم ویستي شوي دي دی بې بحال کړي چې دی کورونو چولي دغه شان روانې وي چې دی ته څه کم تکلیف میلاو شوی یا تکلیف نه دی دوباره تیر نشي. جهانګیري کې څه پوزیشن و نن د سیاسي خبرونو ملګرو ته انتظار یې؟ لفیم جهانګیري کې چې دی هلته څنګه نوښار نورو دوه تحصیلونه دي دغه شان په جهانګیري کې دی هلته انتخابي سرګرمیانې ډېر تیزې روانې دي، هوایي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی مسلسل ډېر مخکې روان دی انتخابي مهم کې. په نظامپور علاقې کې هغه مرکزي دفتر کولاو کړی دی خوړې علاقې په سطح باندې، هغې کې نن ډېر ګڼ تعداد کې خلکو شرکت وکړو او هوایي نیشنل پارټي کم پریس ریلیز جاری کړی ویلي چې دا موږ د دفتر افتتاحي تقریب وکړ نه میټینګ وکړلو
یو جلساګاه په شکل کې اختیار شو. جلسه ترې جوړه شوه. نظامپور کې دې سره عوامي نیشنل پارټي سره یو ډېر مضبوط تېر شوی پخوانی ډسټرک ممبر دی امین اکبر، هغه حمایت هم ورسره حاصل دی. هغه سره ډېر نور مقامي لوکل تېر شوي ناظمان دي، عام ورسره دي. نو هلته خو کافي ووټ بینک ته په نظامپور خوړې علاقې کې عوامي نیشنل پارټي کم نامزد کینډیډیټ دی سکندر خان، او خوړې مختلفو علاقو کې هغه نور قانون میټینګونه هم کړي دي. او هغه والد چې کوم دی مسعود عباس میسانه مصري باندې پر کوم بیلټ دی اپل هغه سرګرمیان هلته جاري وي. دوه کوړي کې او کوړي کې یو سبا دی پر هغه یو کال کارنر میټینګ طلب کړی دی چې هغې ته به عوامي نیشنل پارټي کوم مقامي لیډران دي هغوی به ته خطاب هم کوي او علاقې عوامو سره مشاورت به هم کوي. دې حلقې کې تفهیم ډېر زیات انتخابي سرګرمي زور روانې ده. پاکستان پیپل پارټي چې دی کوم نامزد کینډیډیټ دی ملک جمشید علي خان، عام یو مضبوط کینډیډیټ دی او روزانه ګڼ تعداد کې هغه سره شمولیتونه کېږي. نن په خیرآباد سیمه کې کټي مینه کې نائب ناظم دی فارغ خان، هغه پاکستان پیپل پارټي کې شمولیت اعلان کړی او پاکستان پیپل پارټي نامزد کینډیډیټ دی ملک جمشید خان د واضح حمایت اعلان کړی دی. نو هغه فارغ چې دی هغه په دې علاقې کې ښه کافي اثر رسوخ کافي ووټ بینک دی. پیپل پارټي ته د دې شمولیت ښه ایډوانټیج دې سره حاصل شو سره. او دغلته د پی ټي آی تحریک انصاف چې دی تحریک انصاف کامران رازق خټک چې کوم دی مقامي ایم پی اے سیټل ایم پی اے چې اوس کوم دی ادریس خان دی هغه ورور دی او سیاست کې نووار دی نوی داخل شوی دی. دومره سیاسي او خلکو سره ډېر داسې رابطې نشته دی. خو موږ وایو چې هغه کمیټ چې کوم دی نو خپل رور دی مشر رور دی ادریس خان هغې پوره کوي چونکې هغه مخکې نه دویم الیکشن دی را روان دی علاقې کې ګټلی دی ایم پی اے دی او هغه مخکې نه ورکرانو سره تنظیمونو سره رابطې دي. ټول هغه کمپین چې دی کامران رازق تحریک انصاف امیدوار نو ټول هغه په واګې ټول ادریس خټک په لاس کې دي. مونږ که جایزه والو دغلته مقابله د چا ده؟ تفهیم په دې باندې کوس رای ایک توکې که وایو نو په دې حلقې باندې خو واضح مقابله چې کوم ښکاري مونږ ته خو پاکستان پیپل پارټي ملک جمشید خان دی مضبوط امیدوار ورسره مد مقابل چې دی عوامي نیشنل پارټي سکندر خان خټک دا دواړه مضبوط امیدواران دي. دوی خپل کې ټف مقابله دی روانه ده او ګڼ تعداد دا دواړه چې دي تفهیم وایو چې دا دواړه چې دي دواړو سرپرست چې دي بیک چې دی انتخابي مهم څوک مکمل طور چلی دی هلکانو ته ډېر زیات شاته چې کوم ماسټر مایند چې کوم دي نو دی والد دي دی مشران دي. ملک جمشید خان دی والد دی خان پرویز خان علاقې کې معروف شخصیت دی، کاروباري شخصیت هم دی او سیاسي او سماجي خلکو سره ډېر زړې رابطې دي او کم خوازینو هر چا سره زوړ تعلق رسم و رواج را روان دی. نو هغې ټول ملک جمشید چې ټول کمپین او شمولیت پروګرامونه ټول هغه په لاس کې دي چېرته ځي ګڼ تعداد شمولیت کې دا شی عوامي نیشنل پارټي سکندر خان دی هغه بیک باندې هم دی هغه والد صاحب دی مسعود عباس دلته ایم این ایم پاتې شوی وزیر بلدیات هم وفاقي وزیر بلدیات هم پاتې شوی دی او هغې خاندان ډېر وخت نه را روان دی 40 سالونه په دې علاقې کې سیاست کې داخل دي. نو ټول کمپین واګې چې دی نو هغه والد دی مسعود عباس خټک په لاس کې دی او ډېر بهتر توره خپل زوی لپاره خپل شمولیت روزانه کوي او نورو جماعتونو وکټې ماتي او سکندر خان حمایت کې خلک تیاروي. سکندر او ملک جمشید سکندر پیر پارټي او عوامي نیشنل پارټي په جهانګیري تحصیل نظامت باندې دی خو ټف مقابله روانه ده. نوشہرہ ته راشو. نوشہرہ کې هو پاکستان پیپل پارټي او تحریک انصاف نننی دی مقابله روانه ده. نن چې مونږ کوم تفهیم وزټ کړی نو مونږ مانکی کاکا صاحب ته معراجي او تنګي خټک ته مونږ آخر وخت کې یو پروګرام هم اټینډ کو او شمولیتي پروګرام ډېر غټ پروګرام تنګي خټک ته مونږ لاړو نو هلته چې مونږ مقامي خلکو نه کم رای وایسته نو هغې ووایي چې یاره دلته 2200 سیوا ووټ دی خو دلته اوسه پورې پرویز خان نه علاوه دلته د مونږ کلي څوک رابللي نه دي صرف اسحاق خټک چې امیدوار دی دته مونږ دعوت ورکړی باقي پوره کلي کې بل امیدوار نه راغلی
چا رابللی نه، چا دعوت ورته نه دی ورکړی. نو هغوی وایي چې دې تنګي خټک نه چې بل چاته ووټ وطن دا مشکل خبره ده. دلته د عیسی خټک پرله چې دا هوډ دی، ولې دې علاقې کې ډېر کارونه کړي دي. نو مقابله خو په دې حلقې باندې خو ټف مقابله ده. خو مونږ ګورې تحریک انصاف چې دی، عیسی خټک چې دی، نو هغه ته کار ډېر مختلف ځایونو کې کار روان دی. یو خو پرویز خان دی، خپله بنفس نفیس خپله موجود دی، خپل مورچه یې سنباله کړي ده، خپل مشر زوی دپاره عیسی خټک دپاره. ورسره MLA ډاکټر عمران خټک دی، د غزوم دی، هغه هم په حلقې کې سرګرم دی. ورسره ابراهیم خټک چې هم پرویز خان زوی دی، MPA دی، ابراهیم خټک MPA دی، هغه هم سرګرم دی. خپل حلقې کې هغه خپل رور دپاره عیسی خټک دپاره کار کوي. بل هغه بل زوی دی کشر اسماعیل خټک، هغه هم سرګرم دی. پګبي پیرپائی علاقې کې، مانګړ علاقې کې، نوشہرہ کلا کې هغه نن ډور ټو ډور کمپین خپل رور دپاره چلولی دی. او دغه شان خپل ورکران چې دي هغه هم ته یو ټاسک پرویز خان حواله کړی چې په کوم علاقو ته عیسی خټک نه رسېدلی، هلته تاسو ډور ټو ډور کمپین چلوئ او پرویز خان چې کوم میسج دی د ووټرانو ته رسوي. نو هغه دغه چې دی یو منظم انداز سره روان دی. مونږ چې څومره نظر واچو امیدواران باندې تحصیل نوشہرہ نظامت باندې چې PTI کمپین چې دی یو منظم انداز باندې روان دی. او نور جماعتونه چې هم کې ملي کانی دي، جماعتوں اسلام نامزد تحصیل امیدوار دی، هغه هم ډېر غټه اجتماعګانې کېږي نوشہرہ کلا کې، هغه ډېر ووټ بینک دی. او انداز کې راوځي نوشہرہ کلا کې نن نوشہرہ بچاؤ تحریک شروع کړی، او بالکل او منشوري اعلان کړی دی. او مفتی صاحب دا چې علاقې کې خدمتګار مشهور دی او هر چا سره ښه تعلق دی او اخلاقي لحاظ سره هم ښه دی. او تقریر خطابت چې دی عام خپل یو کمال، یو هنر، خپل یو هنر، یو فن ورسره شته دی. حلقې کې هغې هم خلک خوښوي. دلته پاکستان مسلمین نون چې دی عبدالحق صاحب، هغه هم ډېر تیزي راویستي ده. او سره اختیار ولی دی، اختیار ولی سټل MPA هم دی، خپل رور دپاره ډېر مؤثر انداز کې کمپین چلی او پورا تحصیل کې دواړه ورونه خواره شوي دي. ورسره چې مسلم لیگ نور سپورټر دي، کارکونان دي، عہدیدار دي، هغه هم ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی. نو مسلم لیگ نون چې دی ډېر تیزي راغلی په دې کمپین کې عبدالحق دپاره، عبدالحق او تحصیل کوم امیدوار دی، نو هغه خپل مهم کې ډېر تیزي راویستي ده. دلته دغه څه خبرې وي د الاینس او د اتحاد، هغه به په خیال بالکل ختم الاینس کوم خبرې چې او معاملات او مذاکرات خو دې ختم شو. وایي چې جماعتوں اسلام وایي چې مونږ ته مسلم لیگ نون کینډیډیټ مونږ ته کینی، او مسلم لیگ نون دا وینا وه، دی بیانه وه چې چونکې مونږ دا سیټ ګټلی دی MPA، دا د مونږ حق دی چې مونږ ته دا سیټ ګټن دا مونږ ته آسان دی، بجای کو مونږ جمعیت علماء اسلام یا بل امیدوار مونږ وټاکو هغه پسې مونږ نیت وتړو. نو دی دا چې مونږ خپله ودرېږو، نو مونږ ته دا سیټ ویستن آسان دی. هغوی هم جمعیت ته دعوت ورکړو چې تاسو مونږ حمایت وکوئ. نو دې د وجه دی اتحاد چې دی بالکل دغه ته ونرسېدو، خپل دغه ته ونرسېدو، منطقي انجام ته ونرسېدو. او دغه شانې خپل پلیټفارم باندې جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ مفتی حاکم علی کانی ولاړ دی، او داسې مسلم لیگ نون چې دی عبدالحق، هغې خپل سطح باندې خپل ځان ته کمپین چلی. سرپرایز ورکولی شي عبدالحق چې کوم مونږ ګورو کوم مختلف ځای کې شمولیت کېږي، هغه پوزیشن هم ډېر سټرانګ روان دی، خلک ورسره تړلي. دا مونږ که راشو پبو ته، پبو کې څه سچویشن وي ورسره شیر کوي؟ پبو مونږ سهار مختلف علاقو کې تاسو پته ده مونږ کوم وزټ وکړو، نو هلته چې مونږ لاړو نو بدستور چې نو غیر خټک چې دی نو مضبوط کینډیډیټ کم پہله پوزیشن کې متحرکه چې کم میدان کې دی ټوله کې څومره سیوا رابطه هوا مهم چې چلی، څومره سیوا کارونه فهم دی کې آئي چې رابلندې وي، څوک بل دعوت ورکړي او استقبال تقریبات وي، دعوت ورکړي. نو هغې کې چې مونږ کم سروې وکړو هغې کې غیر خټک پیل نمبر باندې دی. خلک پروګرامونه کوي، د استقبالي تقریبات ټول نو سیوا روان دي، او هر ځای ته دی ځان رسوي. دی چې سهار 9 بجې نه وځي نو شپې ناوخته 2 بجو پورې دی په علاقې کې دی مشغول وي. بل طرف ته د والد چې دی یو بیروکریټ دی، رټایر شوی دی، د زوی 9 بجو نه وتو نه پیل هغې وتی وي،
علاقې کې سرګرمول شوي دي. نو دی چې دی منظم انداز کې خپل یو انتخابي کمپین چلوي. 3 حصو کې خپل حلقه تقسیم کړې ده او د خانه خپل کور نه پکې 3 ګروپونه روان دي. خپل رشتہ دار چې دی بل میا صاحب چې دی میا صاحب خپل مورچه ولګول په پدې علاقې کې. پرویزخټک یو دغه دی که نه د نوم دی نو هغه علاقه کې هلته کې خو میا صاحب هم قومي سیاستدان دی دې کې دلچسپي ده دغه حلقه کې سیاسي حلقو. میا صاحب چې دی اوس پبي بیلټ چې دی پبي کم خار چې دی مضافات چې کم سلور ویلیج کونسل یونین کونسل دي کم ځکه میا صاحب خپل رایش ته اوسېږي ورسره نو هغې کمانډ چې دی میا صاحب خپل اخیستی دی ذمواري اخیستې ده او دا یې ویلي هم دي ایم پي کینډیډیټ ته چېرې دلته مو زه لیډ سره تاسو ته دغه در کوم لیډ به در کوم. نو میا صاحب سرګرمیان ټول پبي کم سیټل خار دی ورسره مول که دا سلور ویلیج کونسل دي ټول سرګرمیان میا افتخار حسین چې دي هغې حلقې کې روان دي. هغې نه باوجود چې د میا صاحب د تھریډ دي سورې د مخکې هم داسې یو اټیک شوی میا صاحب باندې هغې نه باوجود میا صاحب دوی پروا نه کوي خپل انتخابي کمپین چې دی خپل کینډیډیټ چې دی هغه ته مونږ هم یو دی کې مو په مونږ سره پرون چې پرون راپورټینګ کولو بیا په بو کې مخې راغونو لکه ډېر تیزی مختلف ځای کې مونږ میا صاحب خپل کې عام ناسامنو شوه او میا صاحب مونږ ته وخندېدو چې تاسو خپل راپورټینګ کې سرګرمي پوره ډسټرکټ کې تاسو ګرځئ او میا صاحب مونږ ته عام ایکټیو دا څلور ویلیج کونسل دي یونین کونسل دا میا صاحب خپل ټاکلي دي. غوړخټک ته املا ډبوري ته خپل کار سنبال کا دی علاقې نه بېغمه شه دلته ما موچه سنباله کړې ده. نو میا صاحب هلته سټرونګ هم دی هلته اوسېږي هم رایښ هم هلته کې دی ډېر اثر و سوخ دی هلته. اخري کې تنګي خټک کې پروګرام شوی دی غټ پروګرام تفیر ما تنګي خټک کې چې اوس ناوخته کم پروګرام وشو مونږ هلته نه رالو مونږ پکې موجود وو. پرویز خان کم فرزند دی مشر عیسی خټک چې کم تحصیل نظامت نوخار ته ولاړ دی هغه اعزاز کې واجد خان یو سماجي شخصیت دی او کاروباري شخصیت هم دی خپل ډیری کې ډېر لوی میټینګ کړی او خپل جنرال نشست هم ولاړ دی تنګي خټک نه هغه عیسی خټک اعزاز کې یو عشایه ورکړي عشایه کې ډېر خلک یو جلسې شکل اختیار کړو د کلي تقریبا ټول مشران هم راغلي وو کشران هم پکې راغلي وو واړه ماشومان هم پکې وو او ډېر ښه استقبال یې وکړ عیسی خټک او ډېر ښه پرزون یې ورته ورکړي ټوپیان یې پکې طریقې صاحب په سر شوي وي کوم شاملېږي او عیسی خټک خلکو شکر یې ادا کوي ته چې سم کارونه دلته کېږي نو دا عیسی خټک نه کوي ځان یاد کو دا چې ما بابا دی پرویز خټک دا هغې کوي هغه ته تاسو ووټ ورکړی دی ما نه هغه لرې شي نو زه مې سم نه یم او ما نه هغه لاس اوچت شو نو بیا عیسی خټک مو تاسو نه پېژنئ ما ته هم تاسو ووټ نه ورکوئ دلته چې څه پہچان دی نه پرویز خټک پہچان دی هغه پہچان باندې تاسو ما ته ووټ راکوئ او علاقې کې مخکې مونږ کارونه کوو اوس هم دلته کارونه کوي دلته خلک به راځي عیسی خټک وایي چې مختلف شکلونو مختلف ګاډو کې به راځي دلته خو هغوی څه کارونه نه دي کړي کار تاسو ته مونږ کړی دی 40 کالونه بابا جان دی پرویز خان خپل والد مثال یې ورکړو چې 40 کالان دا په دې علاقې کې کارونه کوي تاسو بجلي مسله نه ده پاتې تاسو ګیس مسله نه پاتې تاسو علاقې پښتو څه مسله نه ده پاتې سکولونه هسپتالونو تاسو څه مسله نه ده پاتې کو څه مسله تاسو یې ماته ووایي چې دی پرویز خان ته هغې حل کړي خو خلکو ورته وایي چې هېڅ داسې مسلې نشته چې تاسو ډېر زیات کارونه کړي ځکه موږ تاسو سره ملاتړ ولاړ یو تنګي خټک هوا هم ولاړ یو سره دا ډېر لوی پروګرام و شپې ټایم دومره خلک غونډه کېده نو په ساړه کې راتله نو بله همه خبره خو ما یو دام صحیح که عمومي طور باندې ویلی کېدل چې پي ټي آی چونکې ټکټونه نه دي ورکړي او پرویز خان ټول خلک آزادو درولی دي او دغه آزاد امیدواران به تحصیل امیدوار ته مشکلات جوړوي هغلته دلته مونږ وکتل هغوی یو کولو دا اعلان چې مونږ به خپلو کې جمهوري عمل کوو ووټ به غواړو ممبرۍ دپاره او دا لوکل دغه دی خو په تحصیل باندې ټول او دلته که نور هم کوم ولاړ دي جنرال نشست والا چې هغوی سره مونږ رابطې وشو نو هغوی وایي چې عام آزاد ولاړ دي طریقې صاحب ورکران دي خو هغوی مونږ خپل کې و مقابلې ټپلې کوو کور کې خو بار عیسی خټک چې دی نه هغه په ووټ یو شان یو کمپرومایز یو اتفاق دی په کلي په سطح باندې به مونږ جنرال نشست ته څومره امیدواران ولاړ دي خپل کې مقابله خو هغه سره مقابله مونږ نه کوو هغه طرف مونږ ملاتړ ولاړ یو بالکل دا طریقې صاحب سره د هغې یو کمیټمنټ ته مینه ده بل کارونه یې هلته کړي خلک کارونه د خلقو هغه دغه چې یو زمونږ خپل هم دا خیالات وو چې دې سره به د امیدواران د دې امیدوارانو هغه خپل ذاتي دغه د وجې نه به مین امیدوار ته
نقصانی خلک یې چېرته انتفاع ځکه ټکټ یې نه وي ورکړي چې دلته دی بیټ نښه ده هغې نه دی یېرېږي. خو چې بل طرف ته وګورو نو دی امیدواران سیوا وو، لکه جنرال نشست ته چې وو 4 امیدواران ولاړو، کسان ته چې وو نو اتم دغې طریقې صاحب له 4 امیدواران، نو بیا دی دانشمندۍ نه یو دا فیصله وکړه چېرې دا یو بجای چې یو کارکون ته ټکټ جاري کوو 3 نور هم خواهشمند دي هغه پاتې کېږي، خفه کېږي، خفګان راځي، عام ورکران دي. نو دی دې د وجه دا کوم ټول دی په یو نظر وکتل، ټول په یو نظر وکتو تا خبره صحیح ده او ټکټ یې جاري نه کړي، ټول آزاد پرېښو. اصل ټکټ دې دپاره نه جاري شوی چې ما ته ټول یو یی. بالکل دغه پیغام یې ورته ورکړو ما ته ټول یو یی چې ما ته هغې اثرات هم ښه راوځي. هغې اثرات ځکه بل دا چې د پارټي تقسیم نه کېدو نه پرې نه خوا مخکې نه ټول ته په یو نظر باندې وکتلو. نو هماغه چې کوم ولاړ دي اوس په یو کلي کې طریقې صاحب 3 ولاړ دي، جنرال نشست باندې داسې کسان نور یوت باندې، خو هغې هم دغې ته مشرانو فیصلې ته داد ورکړو، هغې هم دې ته اوس ګوري چېرې چې موږ ته په یو نظر یې وکتو نو موږ به اوس په یو اتفاق باندې عیسی خان ته ووټ ورکوو. بالکل. د عوامی نیشنل پارټۍ امیدوار دلته میا بابر شاه ولاړ دی او میاګانو خاندان سره تعلق لري، نوجوان دی، خپل پروګرامونه یې جاري ساتلي. تفهیم میا بابر شاه چې دی راوتی دی، هغه پیل الیکشن دی، پیل الیکشن دی راوتی دی. خو کم تنظیمونو په سطح خو یې روان دي، پروګرامونه کوي، خو یاسې یو غټ شمولیت یا هغه پلیټفارم باندې نه دی شوی چې موږ خپل ویور سره شیر کړو چې یو غټ ناظم یا کونسلر یا غټ سرپرایز شوی دی، شمولیت شوی دی، موږ په دې باندې بیان کوو. خپل کمپین کې روان دی، تیز دی، ینګ دی، غواړي چې خدمت وکړم، سیاست وکړم. په جذبه یې شته ولې مشران دي، میا یا شاه صاحب دی، نور دي که نه دی کور نه، نو هغوی مخکې په سیاست کې په خدمت کې را روان دي. میا فیملی ته په دې پلیټفارم یو ښکاري، په دې نشست باندې، په دې امیدوار باندې دوی خو چې دی نو میا خاندان خو مخکې نه تاسو کتو چې یو خو دا میا خاندان چې کوم دی بابر شاه چې ولاړ دی، دی عوامی نیشنل پارټي پلیټفارم دی، بل به دی خاندان چې دی میا فیروز جمال پاکستان پیپل پارټي پلیټفارم نه راوړي، دی خو مخکې نه خپلې ډلې وي، مختلف سیاسي جماعتوں مختلف جنډو لاندې دی خپل سیاست کوي. نو میاګان خو مخکې نه په دې باندې تقسیم وو، خپل جنډو نه دی سیاست کوي. او دا چونکې دی فیملی ممبر ولاړ دی او کېدای شي دی خپل کې انډرسټینډینګ شوی وي چې خاندان په سطح به مونږ میا بابر شاه مونږ سپورټ کوو. جی د نوښار چې کوم ایم پی ای دی هغه باره کې نن غټ خبر و. تفهیم بلدیاتو کوم سټینډینګ کمیټي ده به خبر پښتونخوا اسمبلی کې ممبر ټاکلی شوی دی. نو ښه دغه دی بالکل. او دې سره دا چې اختیار ولي چې لکه خلور دی، هر څه معاملات باندې نظر ساتي، په اسمبلی کې مو پوینټ آف آرډر باندې ودرېږي او څه غلطیانې څه کوتاهي وي محکمو لوا مخامخ کوي. نو که دې کې دی شامل شو، دی وایستو کمیټۍ ممبر وایستو بلدیاتو، نو دې سره دا چې څومره د خرابیانې محکمې کې کېږي بلدیاتو کې دی طریقې کې، نو دا ولې ښه مؤثر انداز کې دی دغه کولی شي مخامخ کولی شي. او په دې باندې چې کوم کمیټۍ چیرمین دی کمیټۍ پې ښه ایکشن اخیستی شي. حکومت کې بس مطلب خپل اختیاراتو کې د ده بس اضافه وشي که نه. افی مونږ یو چې دا څه د یو مفاهمت آغاز خو نه دی. تفهیم باندې ډېر سخت چپقلش دلته دی که نه بظاهره. او کوم دغه ته حالاتو ته ګورو، کوم صورتحال دی، په دې حالاتو کې یو سړي ته اهمه ذمه داري او په دومره خاص محکمه کې او بلدیاتو کې بیا تحصیل الیکشن را روان دی، په دې حالاتو کې ذمه داري ملاوېدل څه د مفاهمت تفهیم خبره ورته بالکل دا مونږ چې په نظر واچو پې کې 63 کم الیکشن شوی دی او هلته طریقې صاحب کینډیډیټ ولاړ میا عمر او دلته بل اختیار ولي ولاړ پاکستان مسلمي صوبایي ترجمان هم دی. هغه به ادئي تقریرونه چې وګورو ډېر زیات جذباتي او ډېر زیات
عدم برداشت رویه پکې وه. پرویز خان خو هغه هم چې کوم تقریرونه کولو هغه هم دی تقریر به داسې و چې تقریر ته سړی ودرېږي بیا ای دومره داسې تقریرونه کولو چې لکه څنګه دغه ته تیلی اور ولګي که نه. خو دغه شان د اختیار ولي و هغه هم دغه لهجې کې جواب ورکولو. خو اوس ګورو مونږ هغه نشته دی، همغه جذباتي تقریرونه او همغه سوي بیانونه اوس نشته دی. نو پرویز خان طرف نشته، نه د اختیار ولي خان طرف نشته. او عبدالحق چې کوم ولاړ دی نو عام چې دی نو تحریک انصاف چې دی نو هغوی څه نقصان کې نه دی روان، عام دی هغوی یو فیدې کې روان دی. نو ولې چې دا ووټ چې کوم و دی یو ځای کېدو، څنګه اختیار ولي ته دی ټول یو ځای شو. نو دغه پی ټي آی امیدوار چې دی را روان وخت کې وایم دا داسې څه مفاهمت خو نشي جوړېدی چې سیاست کې خو سم کېدی شي. تفهیم دا کوم خبرې چې روانې دي دا بالکل نظر دی پې، خو معاملاتو نه خو باخبره بالکل دا خو ما په روانې سیاست کې خو هر څه کېدی شي. یو کور کې دوه وروڼه وي، هغوی سیاست خپلې ایجنډې راوچت کړي، او بل پرون سیاسي مخالف نن دوست هم جوړېدی شي. نو دا خو په پیمانه باندې موږ لیډرشپ ته ګورو، بره چې ګورو مرکز کې ګورو. دا لیاقت خان چې و دا به چې کله تحریک انصاف نوي جماعت کې راغله نو هم به نور جماعتونو ته چې یاره دی کرپشن کړی دا کړی دی احتساب ته دی مخامخ شي. اوس هماغه جماعتونو ته پی کې 63 کې به دی ملګرتیا ورسره وکړه، بیا هغوی کینډیډیټ چې مسلم لیگ نون آیم کامیاب کو. دغه شان دی چې دا پرویز خان او اختیار ولي پر یوې کې هغه اوس دغه نشته دی، تریخوالی نشته دی، هغه جملې نه ادا کوي چې کوم پی کې 63 په الیکشن کې دی یاده کولی. نو سیاست کې هر څه کېدی شي. پاکستان سیاست کې خدا روان دي چې پرونی سیاسي مخالف نن ته حلیف جوړېدی شي. په ښه تعلقاتو باندې خوشحالېدل پکار دي، د چا په دوستانه او په دشمنو باندې خوشحالېدل نه وي پکار. ښه دی دا جمهوري انداز دی، خپل کې ښه ریلیشن ساتي، سیاسي ریلیشن ساتي. د عوامو د فایدې دپاره، د علاقې مفاداتو دپاره، د علاقې د آبادۍ دپاره، د علاقې بالکل. اوس اختیار ولي د مسلمین لیگ کینډیډیټ دی، اپوزیشن دی، او چې ایم پی آی جوړ شوی دی ورته علاقې ترقیاتي فنډ نه دی میلاو شوی. او کلاو میا عمر چې خبرې موږ سره میډیا ټاسک کولو نو هغه وایي چې فنډ زه استعمالوم او په زور باندې استعمالوم، ما کې زور دی، ما دا فنډ راوړی دی. نو دا کوم چې کمیټې بدلیه دوستانه کې په دغه راشي که نه، نو دا د علاقې غټه فایده ده چې دا بلدیاتو کمیټې ممبر وایشتو. نو دې نه چې دا کم برف چې دا پګلاویږي او دې فایده څنګه تاسو وایي د علاقې عوامو ته راځي. فنډ به ورته کولاو شي علاقې کې، دا د علاقې حق دی چې خپل فنډ راشي، هغوی کوم ضروري ترقیاتي کارونه دي هغه ورته وشي. مونږ به امید لرو دواړو طرفونه چې نورې مورې پګلو کړي او حالات ښه کړي، او د عوامو د مقامي لوکل سطح باندې د خلقو د خوشحالۍ دپاره داسې قسمه فیصلې جاري ساتي. ګرانو کتونکو دغه زمونږ نننی پروګرام لږ ناوخت هم شو، خو چونکې ډېر لیټ هم پروګرامونو نه راغو او راتلو سره مونږ خپل پروګرام وکړو، نو اوس به خپل نشست برخاست کوو. د پبو صورتحال هم درته بیان کو، د نوښار هم بیان کو، د جهانګیري هم بیان کو، او لږ به ارام وکړو. بیا به سار تاسو سره ملاقات کوو دغه ننني غټ خبرونو، او کوشش به کوو چې سبا تاسو د دې سیاسي حالاتو کې، د دې نور سماجي حالاتو کې تاسو ته نوې سټوریانې، نوې خبرونه درکو. نو فی الحال تاسو له زه تفهیم الرحمن او کامران خاټک اجازت غواړو. سبا پورې د الله په امان. بسم